سلام علیکم. د ډرامو اداکارو دغه شانتي کارونه کوي. که غواړئ چې تاسو ترې خبر شئ نو ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چېرې زموږ دا چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، زموږ همدا چینل ته اوسې د سره هم سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره هم د ډلۍ نشان ووایه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایي. عزتمنو، د دې خبره علم خو ماشومانو ته هم شته چې دوی خپل جسم په کیمره باندې خلکو ته تار ښایي، خو دوی په خپل جسم خرڅولو باندې هم تنګ نه دي. او زما مطلب همدا نه دی چې ټولې ډمې یعنې دغه شانتي کارونه کوي. کې 80% ډمې دغه شانتي وي، خو چې دوی د ډرامو سره سره نورو غلطو کارونو باندې هم پیسې ګټي. 80% ډمې دغه 80% خلک دغه شانتي دي چې دوی په خپل شوق باندې دغه شانتي کار نه کوي، ځکه چې دوی دغه شانتي خلک یې مجبوره کړي، نو د مجبورتیا نه ورسره باید په زوره باندې دغه شانتي کار وکړي. یا خو د ډرامو په پیسو باندې ګزاره نه کېږي، او یا خو خپلو خاوندانو مجبوره کړي وي، یا دې چا سره شپه تېره. ځکه چې د دې غټ مثال دی نیلم ګل دی. نیلم ګل په خپله خوله باندې عمده بیان دغه شانتي کړی دی. ویلي دی چې خپل خاوند به مراد به یعنې ما ته د شپې سړي راوستل. عزتمنو، هر یو سړی یعنې داسې کولی شي چې خپلې مېرمنې ده یعنې په دې سړي د پیسو دپاره راوړي، ځکه چې دا دلالان دي د خپلې ښځې دپاره یعنې په دې سړي راوستل. ما سره به یې غلط کارونه کول او په دې طریقه باندې به یې یعنې په موږ باندې پیسې پیدا کول. دوستانو، دا کیسه صرف د نیلم ګل نه، داسې ډېرې ډمې دي دغه خالی دی، ځکه چې څوک خال وایي او څوک خپل خال نه وایي. ځکه تر اوسه پورې به دوی هم څه خال نه ویلی چې کله ورسره ظلم او زیاتی وشو نو دوی هم دغه شانتې د خپلې زندګۍ ټول خال وویلی چې موږ سره په پډمتوب کې دغه شانتې کارونه هم کوي، او دا د خپلو خاوندو په صلاح باندې راسره کوي، او خپل خاوندان اعلی کور ته سړي راولي او شپې راسره وکړي، او خاوندان هم پیسې جیب کې واچوي. او کله چې وایي موږ بهر ملک ته شوګانو دپاره لاړ شو نو هغلته هم راباندې دغه شانتې کارونه کوي او پیسې راباندې ګټي او پیدا کوي. زما مطلب دا نه دی چې زه د دوی پرده اوچته کړم. دا زموږ یو حق جوړېږي چې د دوی موږ اواز اوچت کړو او دوی ته د دې ظلم یعنې انصاف میلاو شي، ځکه چې دغه شانتې ډېرې ډمې دي حد نشي ویلی د خلکو د مجبورتیا د وجې، یعنې که حال هم وویلې نو شاید چې بیا مو استا مړ کړي، ځکه چې نیلم ګل هم حال وویلې نو خپل خاوند ورپسې راغللو او ویې واله او ویې ټکو. عزتمنو، ځکه دې سره زموږ معاشره ډېره خرابېږي. دوی ورته په فلمونو او په ډرامو کې ورته جنګ جګړې او د مړو چلونه ورته ښودلي دي، نو دې سره زموږ معاشره ډېره خرابه شوله. نو اوس چې د دغې نه بعد ورته اوس د عیاشۍ چلونه ورته ښایي، یعنې ورته وایي چې یعنې شراب دغه شانتې وڅښئ او دغه شانتې وزنګېږئ او په کوڅو کې وګرځئ. نو اوس ورته همدا چلون هم ښایي چې یعنې ښځو سره دغه شانتې زنا کوئ او دغه شانتې کارونه کوئ. عزتمنو، موږ هېڅکله هم دغه شانتې نه غواړو دغه شانتې زندګي. عزتمنو، ستاسو د دې دلالانو په باره کې یعنې څه خیر دی؟ عزتمنو، زموږ د ځوان نسل ته چې کوم کارونه په ډرامو او فلمونو کې ښودل کېږي نو دوی ډېر فخر سره دا کارونه کوي. باید چې د دوی د دې ډرامې او دا کارونه ونه کړي کې او د دې خلاف زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.